بسم الله الرحمن الرحیم. خپل ټول پښتنو ته د اختر مبارکي وایم او خپل مسافرونو ته د اختر ډېر مبارکي وایم. مرګرو پښتنو درې ډېر اهم ایشوز دي ما چې په هغې باندې هم ستاسو سره خبره وکړم. د ټول نه اولنۍ دا چې نن په خیبر پښتونخوا کې ناروا لوډ شیډینګ روان دی او تاسو ته پته ده چې موږ په خپل ټیم کې کله چې زموږ حکومت راغی نو موږ لوډ شیډینګ بالکل خاتمه کړې وه، خو نن یو طرف ته ناروا لوډ شیډینګ روان دی او بل طرف ته مسلسل د بجلی په قیمتونو کې اضافه روانه ده. بجلی شته نو او بل طرف ته بیلونو برمار دی. نو په دې باندې ټول خبره کول پکار دي ځکه چې په دې ټیم کې آئین او قانون خو نشته، خو چې یو ځای کېږئ او په خپله خبره کوئ، خپل تپوس کوئ، نو دا مسلې به حل کېږي، کنه دا به نور بجلی ګرانېږي او دغسې لوډ شیډینګ به زیاتېږي. خیبر پښتونخوا حکومت ته یو طرف ته لوډ شیډینګ روان دی او بل طرف ته دلته چې زموږ کوم هایډل پروفیټ جوړېږي هغه پیسې هم خیبر پښتونخوا حکومت ته نه دي ورکړی شوي. دویمه غټه مسله زموږ دا ده چې 8 ارب روپۍ د نگران صوبایي حکومت په صحت په بجټ کې کټوتي وکړه. د دې مطلب دا دی چې کوم صحت انصاف کارت ختمولو والا منصوبه بندي روانه وه د هغې طرف ته روان دي. د صحت بجټ یې کم کړی دی او وایي چې صحت انصاف کارت به هم ختمېږي ځکه دا سسټینیبل نه دی. دا سسټینیبل دی. غریب ته به علاج ورکړی کېدو، دلته نوي هسپتالونه جوړېدل، مقابله روانه وه، غریب ته هر یو شهري ته 10 لکه روپو مفت او بهترین علاج میلاوېدو. د دې ختمولو به مونږ بالکل اجازت نه ورکوو. درېیمه اهم معامله زموږ ملکنډ ډویژن او سابقه فاټا کې ده. تاسو ته به یاد وي چې په 2018 کې کله چې د نون لیګ حکومت ختمېدو د هغې نه مخکې کله چې فاټا ریفارمز وشو د هغې سره پکې پټ یو بل کلاس شامل کو او هغه دا و چې په فاټا کې او په ایکس فاټا کې په هغې کې به ټیکس لاګو کېږي. د دې نه بعد نگران حکومت چې کله راغی په 2018 کې نو په جون جولای کې هغوی یو نوټیفیکیشن جاری کو او دلته د کسټم او د پی آر دفتري چې کوم دي هغې دلته راوستې. مونږ ستاسو سره واده کړي وه او خاص کر ما د خپل پښتنو سره د ملکنډ ډویژن سره واده کړي وه چې مونږ به یو په تاسو په څوک ټیکس لګوي ځکه چې آلریډي زموږ دومره نقصانونه شوي دي. زموږ د دهشتګردۍ په جنګ کې په سیلاب کې په دې کې ډېره قرباني ورکړې ده. دا ټیکس به نه لګي. د عمران خان حکومت راغی په اګست کې او په سپتمبر کې مونږه دا ټیکس ایگزیمشن ورکو دی علاقو ته. خو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې په هغې کې چونکې قانون مطابق د 5 کال ټیکس ایگزیمشن ورکولی شي، خو مونږ نه صرف د 5 کال ایگزیمشن ورکړی خو بلکې په هغې کې لیکلي وو ایکسټینډیبل مینس چې 15 کاله بعد به دا بیا نور ایکسټینډ کېږي. نو زه دا اورم چې یو وار بیا د اف بي آر او د کسټم دفترې دلته راولي. د دې دپاره به هم ټول یو ځای کېږو، په شریکه به ودرېږو او په خلکو دلته ترقي پکار ده، خوشحالي پکار ده. تاسو واپس به دم نه راولئ. د دې خبرې به اجازت نه درکړی کېږي. زما پښتنو نن د پښتنو د کورونو چادر او د چاردیوارۍ بې حرمتي کېږي. نن پولیس د خلکو کورونو ته دننه کېږي. زه ټولو پارټیانو ورکرانو ته وایم چې دا نن یو کلچر او کم رواج چې دا خلک د خیبر په پښتونخوا کې ډیولپ کوي دا د پښتنو رواجونه نه دي. دا د پښتنو رواج نه و. د پښتنو پولیس به داسې نه و. او زه د پولیس ته هم دا وایم چې کله په پولیس لاین کې دماکه وشو او کله په کابل کې په پولیس لاین کې دماکه وشو دې پولیسو سره مونږ ولاړو. نو نه تاسو خپل چې کوم ساک جوړ شوی دی هغه خرابوئ. او زه پښتنو ته وایم نور کوم پولیټیکل ورکران دي هغو ته دا وایم چې نن چې کوم طریقه شروع شوي لکه دا یو پرې شروع شو همدا به پنجاب پولیس حل به شي او بیا به په دې کې یو کس هم د دې نه بچ کېږي. ټول ودرېږئ، په خپل آئین او قانوني حق دپاره ودرېږئ. او تحریک انصاف کارکنانو ته وایم چې په کوم ځای کې هم دي په خپل کور باندې تحریک انصاف او د پاکستان جنډه ولګوئ، جنډه مهم شروع کړئ. او دا کوم 3 ایشوز چې راته ما وویل د دې لپاره اواز چوت کړئ. که اواز چوتوئ نو ترقي خوشحالي به وي کوم چې تحریک انصاف درکړي وه، او که اواز نه چوتوئ دا ظلم به ورو ورو زیاتېږي او دغسې تباهۍ طرف ته به ځئ. الله یې خوشحاله، امن او په ترقۍ سره لره. او یو تپوس په اخره کې کومه چې نن د ریاست دشمنان او ریاست دواړه په ما پسې لګېدلي دي. نو زه تپوس کوم چې د امن دپاره خو د اواز پانه وچوت کړی، نور خلکو هم دا وکوله چې مونږ د امن دپاره لګیا یو. نو هغوی ملګري ولي دي او زه یې دښمن کړی ولي یم.